ملائکی راغله او نکاح والا وتړله او یو کتاب کې دی بدایع الظهور کې چې په مهر کې د حضور پاک باندې درود شریف مقرر شو 10 کارته درود شریف یې ووایي او نکاح وتړله خدای پاک ورته وایي اوس ځه اوس مزې کوه ستا ښځه څومره آسان واده درود شریف مهر دا یاد لرئ چې کوم ودونو کې ډېرې پابندۍ وي د ښځو د سړو د طرفه دومره غوان به راوړی او دومره ځمکه به وي او دومره جوړې به وي نو د هغې برکت کمي او چې څومره په اسانه په مختصره طریقه وادي دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دي د هغې برکت زیات دي معاشره په دې سمیږي چې ودونه به اسانه وي دا چې کوم قومونه ښځې خرڅوي افغانستان کې بعضې علاقې دي په دې وزیرستان کې په تیرا کې په بلوچستان کې ښځې خرڅېږي دا آخري درجه ظلم دی او د دوی نه زیات قمقل قوم په جهان د خدای کې نشته ځکه لور خور خرڅول دا خو ستا د زړه ټوټه ده دا ولې خرڅوې زوی ولې نه خرڅوې چې لور خرڅوې او چې زه لور خرڅه کړم نو په 2 لکه لور خرڅه کړي په 2 لکه زوی له واده کوي نو تا فایده څه وکړه نه خرڅ بند زوی او لور کې څه فرق دی بلکې د دې ډېرو زامنو نه لوریانې ښې دي لور که واده هم که نه د مور پلار سره محبت یې ورسره چې خبر شي نو راځي والا او پلار زوی له خو چې د وادو کړو نو ټوپۍ په مازدیګر کېږي او پلار به یې څه کوي یو پلار زوی ته وایي بچې راشه ای بابا ما ته بچې مه وایه زه اوس په خپله پلار یم هغه ځان ته پلار وایي زوی نسواري شي سګریټي شي چرسي شي پوډري شي لور ما نه ده اورېدلی چې په پښتنو کې نسواري شوې ده یا سګریټي شوې ده یا پوډري شوې نو د دې سرکوزو نه خو جنکۍ ښه دي نو چې کوم قوم لور خرڅوي نو دا قمقل قوم ځکه د دنیا فایده هم نشته د آخرت یې خو خود غرق دی دارنګې لور خور په بدل ورکول دا ناروا دی ښه بدل ناروا دی بدل به نه کوئ بدلون هغه قومونه کوي چې ښځې خرڅوي یا 6 لکه روپۍ راکه یا پکې لور راکه نو دا لور خو غوا نه ده ځناوره او زه هغه امامانو ته یم نکاح والا مه تړئ مسله ورته وښایئ که تا سره د خپلو پیسو غمي د نکاح نو ستا پیسې چېرته نه ځي ګورئ مسله ورته صحیح وښایه نکاح به خامخا تاله راځي ورته وی بدل ښه کار نه دی بدل ناروا دی ناروا دی ناروا او ښځې خرڅول ناروا دی ناروا دی ناروا نو آسان واده نو چې څوک ډېر مهرونه او ډېرې پیسې مقرروي نو د هغې معاشره به خرابوي ته یو ښځه په 12 لکه روپۍ مهر دې سړي سره به کم ځئ نو اکثر والا داسې کار وکړي چې زه د پوډرو پیره به وکړم سعودي ته نو وبه ګټم نو هلته ونیولی شي نو سر ترې پرېږدی شي څوک 14 کاله او 20 کاله پرېږدي شي او چې ډېرې پیسې وي نو ښځې به هم دقه شان ناست دي سړي به هم دقه شان ناست دي سړو سره به وسني ښځه به ناسته وي د ښځې ځواني به زوړه شي نو دا یاد لرئ چې ډېر ما هغه خرڅول خود ناروا دي ډېر مهر هم ښه نه دی نکاح په اسانه زموږ ښکلی پیغمبر 11 ودونه کړي دي او 4 لوریانې واده کړي دي د یوې بیبي او د یوې لور مهرم د 480 روپو نه زیات نو صرف یوه بیبي و هغه وله یو بادشاه وکړه په حبشه کې هغه د خپل طرفه مهر ورکړو وی صاحب زه د خپل طرف نه هغه 400 اشرفۍ پکې ورکړه نو مهر نو د آدم علیه السلام په نکاح کې صرف درود شریفو
نو چې وادي وکړو نو خدای پاک ورته وایي